السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ان شاء الله تاسو ټول په خیریت او عافیت سره یې. نن په دې ویډیو کې به تاسو ته د مدینه یونیورسيټي حواله سره ډیر اهم معلومات شیر کوم، ځکه چې نن مدینه یونیورسيټي کې سکالرشپ اوپن شوی دی انټرنیشنل سټوډنټس لپاره. آل اوور د ورلد سکالرشپ ته اپلای کولی شي ایکسټرنل سټوډنټس. په دې ویډیو کې به تاسو ته ډیر اهم معلومات درکوم د سکالرشپ حواله سره، چې سکالرشپ لپاره ریکوایر ډاکومنټس کوم دي او سټوډنټس لپاره کوم سہولیات دي د سکالرشپ کې، او کوم فیکلټیانو ته کوم ډپارټمنټس ته سټوډنټس اپلای کولی شي. ساينس فیکلټي کوم دي او اسلامیک فیکلټي کوم دي، او د سره د داخلي چې کوم مراحل وي او ټول تاسو د شارټ ویډیو کې بیانوم. د شارټ ویډیو تاسو زما سره تر اخره پورې وګورئ، او ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو نه یو ریکویسټ کوم چې تر اوسه پورې چا زما چینل نه سبسکرایب کړی مسیح الله ایجوکیشنل ټپس، نو هغه ضرور سبسکرایب کړئ. او ورسره پلی لیست کې د مدینه یونیورسيټي حواله سره ټول انفارمیشن موجود دي، چې سکالرشپ ته به اپلای څنګه کوو. دا ټول معلومات چې کوم دي په دې پلی لیست کې موجود دي. نو راځئ دا ویډیو تر اخره پورې ما سره وګورئ. ریکوایر ډاکومنټس کې مطلوبه کاغذات کې اوله چې کوم دی پاسپورت دی، چې پاسپورت در سره وي اپلای تاسو کولی شئ د سکالرشپ لپاره. او دویم چې کوم دی شهادت ثانویه، چې تاسو سره اف ای یا اف اس سی سرټیفیکیټ وي، یا تاسو سره د مدرسې چې کوم سند د اف ای برابر وي هغه تاسو سره وي، نو اپلای کولی شئ. او دریم چې کوم دی ډي ام سی یا کشف الدرجات وي تاسو سره، تاسو دې ته اپلای کولی شئ. مطلوبه کاغذات ریکوایر ډاکومنټس کې اوله چې کوم دی فرست ون پاسپورت جوړول لازمي دي، بغیر پاسپورت اپلای نشي کېدی. دویم چې کوم د شهادت ثانویه د مدرسې سرټیفیکیټ وي تاسو سره، چې اف ای کوم برابر وي، یا تاسو اف اس سی کړی وي یا اف ای، نو دی هغه اپلای کولی شي. او ډي ام سی وي کشف الدرجات. او څلورم چې کوم دی تزکیه. دوه چې کوم د ریکمنډیشن لیټر لازمي وي د مشهور شخصیاتو نه، اخلاقي چې کوم سرټیفیکیټ وي کوم لیټر وي هغه. دوه چې کوم د تزکیه هغه لازمي دي. او پنځم چې کوم د میډیکل ریپورټ، داسې یو لیب نه تاسو ټیسټونه وکړئ خپل، هغه چې کوم د اپلوډ کوي بیا. او ورسره شپږم چې کوم د برث سرټیفیکیټ د تحصیل نه خپل برث سرټیفیکیټ جوړ کړئ یونین کونسل نه. او اووم چې کوم د تصویر تاسو سره چې کوم د پاسپورت سایز تصویر پکار لازمي، چې هغه بیک سایډ چې کوم د وایټ کلر وي سفید وي. د مدینه یونیورسيټي بي اس سکالرشپ کې به سټوډنټانو ته چې کوم د ډېر سہولیات بینیفټس ورکوي سټوډنټس ته، کوم انټرنیشنل سټوډنټس وي، یعنی چې کله ایکسپټ چې سټوډنټانو هغوی دپاره فری ویزه ورکوي، تلو راتلو چې کوم ټکټ وي سمر چټیانو کې هغه هم ورکوي 2 سیمسټر بس. او منتلی سټیپنډ تقریبا 850-900 ریال منتلی سټیپنډ هم ورکوي. هغې سره چې کوم د بوک سټیپنډ هم کال کې یو ځل ورکوي. او فری هاسټل وي، ډسکاونټ فوډ ورته هم ورکوي. او دغه سره پری ټرانسپورټ هم وي حرم شریف ته. او نور هم ډېر زیات سہولیات ورکوي یونیورسيټي کې سټوډنټانو لپاره. او بل چې کوم اهم کوم څیز دی که نه، چې اکثر سټوډنټان په دې مشکل کې وي چې یاره یونیورسيټي کې کم فیلډز وي، نو مدینه یونیورسيټي کې اسلامیک فیکلټي نه وي، او بل چې کوم دی ساینټیفیک وي. په اسلامیک کې چې کوم دی بي اس شریعه، کلیت شریعه، کلیت دعوه اصول الدین، دا چې کوم د اسلامیک دی کلیت قرآن و دراسه اسلامیه، کلیت الحدیث دا دی، کلیت اللغة العربیه. او دغه شان ساینټیفیک کې چې کوم دی کلیت الهندسه انجینیرینګ فیکلټي ده، په هغه کې چې بیا تاسو هر قسم الکتریکل انجینیرینګ ته اپلای کوئ، میکانیکل انجینیرینګ، سیویل انجینیرینګ ته. دا چې کوم دی 5 کال دی. دې کې 5 کال دا بي اس ذکر چې یو کال چې کوم د سنه تحضیریه پریپریټری کلاسز وي د دې بي اس لپاره، او بل چې کوم د تاسو د کې کلیه الحاسوب الآلي کمپیوټر ساينس هم اپلای کولی شئ. آی ټي فیلډ کې هم دي. ساینټیفیک کې بیا تاسو فزیکس ته اپلای کولی شئ، کیمستري ته، میث ته، او دغه شان نور هم وي. نو دا چې کوم د فیلډ دی تاسو ساینټیفیک ته هم اپلای کولی شئ، او اسلامیک فیلډ ته هم تاسو اپلای. اخره چې کوم سټپ دی خطوات القبول، د داخلي چې کوم مراحل وي هغه کم مراحل وي، او کله به دا سر ته رسي. نو اولې چې کوم مرحله ده التقدیم، یعنی اپلیکیشن تاسو ته کوم وخت پورې تاسو سبمیټ کولی شئ، د 29 سپتمبر نه واله 2022 نه واله د 12/11/2022 پورې تاسو چې کوم دی اپلیکیشن سبمیټ کولی شئ. مطلب دا چې 42 ورځې دی پکې د اپلیکیشن سبمیټ کولو. هغې نه وروسته تاسو داخله نشئ کولی، فارم نشئ سبمیټ کولی، تقدیم نشئ کولی تاسو. سیکنډ ون چې کوم سټپ دی فحص الطلبات، په دې کې چې کوم دی دا انډر پروسس وي اپلیکیشن. په دې کې عمر ګوري چې یاره ایج خو سوا نه دی،
ایج لیمټ پکې ګوري، ریکوایرډ ډاکومېنټس چې کوم تاسو سبمټ کړي هغه ګوري چې یاره دا صحیح دي که نه دي صحیح. دا به د 24 نومبره پورې وي. اخره بل چې تھرډ ون چې کوم سټپ دی دې کې چې کوم دی یونیورسټۍ والا هم دغه ګوري د جنوري 14 جنوري پورې 25 نومبر نه والا 14 جنوري پورې دا ګوري چې یاره د الحاق جامعه سره شوی یونیورسټۍ مدینه یونیورسټۍ سره رجسټر دي که نه دي رجسټر اپلیکیشن ګوري. 4 نمبر آپشن کې عربی ټیسټ وي چې چا کوم اپلیکیشن سبمټ کړی وي هغوی ټیسټ ارینج کوي ډایرکټ د 15 جنوري نه والا 23 جنوري پورې مینس کې به کوم دی هغوی ټیسټ یونیورسټۍ والا اخلي آنلاین ټیسټ وي ایزي ټیسټ وي داسې څومره څه ګران پکې څه نه. 5 نمبر چې کوم آپشن دی په دې کې به یونیورسټۍ والا چې کوم دی فرست ایکسپټنس کوي او فائنل ایکسپټنس به کوي، قبول نهایی به کوي په یو میاشت کې په 2023 کې په فبرवरी نه واخله د مارچ 2023 پورې به په دې کې یونیورسټۍ والا اپلیکیشن چې کوم دی هغه ایکسپټ کوي، سټوډنټان به ایکسپټ کوي چې کوم سټوډنټان هغې کرایټیریا دا ټول پروسس چې کله هغوی صحیح پاسپورټ ډاکومېنټس ټیسټ هر څه چې هغوی کله صحیح وي هغې نه پس یونیورسټۍ والا چې کوم دی 5 سټپ کې به هغوی چې کوم دی قبولي کوي هغوی به ایکسپټ کوي. د هغې نه پس په 6 نمبر چې کوم سټپ دی هغې کوم دی ایکسپټنس لیټر به هغوی ته لیږي، اشعار القبول هغوی ته به په خپله صفحه باندې لیږي. هغې نه پس به اشعار القبول چې کله ورته میلاو شي هغې نه وروسته به بیا چې کوم دی الحصول علی التاشیره هغوی ته به ویزه میلاویږي. چې کله ورته ویزه ورکړي د هغې نه پس به هغوی ته بیا ټکټ میلاو شي، ټکټ نه پس بیا هغوی چې کوم بل کال فرست سیمسټر وي هغې ته کوم دی هغوی یونیورسټۍ والا راغواړي. دا وړوکې شان ویډیو د نننۍ چې انشاءالله امید لرم چې تاسو به دې نه مستفید شئ او چاته چې څه مشکل وي انشاءالله تاسو کمنټ سیکشن کې شئ کوېسچن او انشاءالله نیکسټ ویډیو به تاسو اپلوډ کوم چې اپلای به څنګه کوو، اپلای طریقه کار څه دی، نو تقدیم طریقه کار به نیکسټ ویډیو کې زه اپلوډ کوم انشاءالله العظیم. السلام علیکم ورحمة الله.